شیرینګ در سره وکړئ چې سبق شروع کړو. صحیح ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نو دا زوړ سبق چې دی دا به زر زر ووایم، بیا به د هغې نه وروسته چې دی نوی سبق که خیر انشاءالله وایو. او کوشش به تاسو دا کوئ چې څومره زر تاسو رالی نو دومره لکه مثال ملګري څومره زر رالو نو دومره به زم زر فارغه شم، زه کار لازم کړم. ما وویل چې تقریبا نیمه ګنټه ما خپل ملګري ته وویل چې زه راځم په نیمه ګنټه کې، ملګرو ته سبق زر زر وایم بیا راځم. نو د هغې د وجې صحیح ده. نو سبق نمبر 1 موږ ویلي حروف هجا. صحیح شوه. نو حروف هجا څه ته ویلی شي؟ حروف هجا د الف نه والا تر د یا پورې چې کم حروف دي هغې ته حروف هجا ویلی شي. صحیح ده. او حروف هجا ټوټل څو دي؟ یو کم 10 دي. صحیح شو. دوه خبرې شوې. درېیمه خبره موږ دا کړې وه چې دا وړوکی حرف چې لیکلی و په دې باندې به موږ دا غټ حرف زده کوو. اوس دا غټ حرف د څه لپاره لیکلی دی؟ دا غټ حرف موږ به د کایې پړایې کې استعمالو. لکه مثال موږ د قرآن تلاوت کوو نو په هغې کې لکه څنګه چې تبر لیکلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. صحیح شوه. نو که دا په دې وړوکي حرف باندې ولیکې نو بیا به ته نه پوهېږې چې دا څه لیکلي. نو دغه شان دا غټ حرفونه چې دي دا به موږ په لیکایې پړایې کې استعمالو. تو صحیح شوه. درې خبرې شوې. څلورمه خبره موږ کړې وه چې د یو الف په مقدار به راکاږو، د کم سره چې جمه دي هغه به موږ د دریو الف په مقدار راکاږو. صحیح ده. پنځمه خبره موږ دا کړې وه چې د هر څیز د هر حرف دپاره درې څیزونه زده کول ضروري دي. یو د هغې نوم زده کول، یو د هغې شکل زده کول، یو د هغې آواز زده کول. نو تاسو ته ما ویلي چې تاسو خو ماشاءالله ښه لوی خلک یئ، نو تاسو چې دی شکل او آواز به د شکل او نوم به درله درځي چې مثال د دې څه نوم دی، د دې الف نوم دی، د دې شکل څنګه دی، نو ته به وایې چې د ایک په شان شکل دی ولاړ. صحیح ده. نو شکل او نوم تاسو درځي. نو آواز به څنګه و؟ نو آواز دپاره موږ چې دی پرون سبق ویلی دی. صحیح ده. نو اوس هغه سبق چې دی هغه به تاسو ته دوباره بیا زر زر ویم. صحیح ده. اوس موږ په الف کې درې خبرې کړې وې چې یو به الف باندې ولاړ زبر نه کوو، یو به لام اوږدو نه، یو به فا چې ده دا به د لاندې شونډې خېټې بره مخامخ دوه غاښونو د سرونو نه ادا کوو. بره مخامخ دوه غاښونو په لاندې شونډه باندې کېږدو، دې نه به څه ادا کېږي؟ فا. او که موږ دواړه شونډې د یو بل سره جیب دي کو د هغې نه به پا ادا کېږي، دریو ټکو والا پا. صحیح شوه. په روپۍ کې چې کومه پا ده. صحیح شوه. په اپریل کې چې کومه پا ده، اپریل میاشت چې کومه پا ده که نه، په هغې کې اپریل کې کومه پا ده نو هغه پا په قرآن مجید کې نشته، نو موږ به دا یو فا وایو. صحیح ده. نو موږ اوس د الف ځان ته په ټکو کو حمزه زبر ا لام فا زیر لف الف. صحیح شوه. الف 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 دا به نه وایو. څنګه به وایو؟ حمزه زبر ا لام فا زیر لف الف. صحیح شوه. الف الف الف. با به یو الف مقدار راکاږو لکه با الف زبر با. صحیح شوه. نو تاسو ته وایي چې با د دواړو شونډو نه ادا کېږي. نو شونډې دوه حصې دي، یو وچه حصه ده، یو لمده حصه ده. لمده حصه چې ده دننه چې کومې شونډې دي هغه لمده حصه ده، شونډې چې بندې کې بار چې کومې ښکاري دا وچه حصه ده. صحیح شوه. نو د لمدې حصې نه به با ادا کوې با با با. صحیح شوه. تا به هم د یو الف په مقدار راکاږو او تا د جبې سر او بره مخامخ دوه غاښونو د ویښون نه ادا کېږي. نو څنګه وایو؟ د جبې سر به بره مخامخ دوه غاښونو ویښون له اوسو تا تا تا. صحیح شوه. ثا کې به هم دوه خبرې دي، یو به د یو الف په مقدار راکاږو، دویم به دوه غاښونو د جبې د سر او بره مخامخ دوه غاښونو د سرونو نه. دا ما تاسو ته ښولي چې جبې سر به کم دی له راوړي، غاښونو سر بره چې کم دوه غاښونو د هغې سر له به جبې سر کېږي او ثا به ادا کړي چې لږ غوندې او اواز هوا ورسره هم راوځي هوا. صحیح شوه. ثا ثا ثا. صحیح ده. جیم بره دریو الف په مقدار راکاږو او د جبې د منځ او د بره تالونه به ادا کوو. څنګه به وایو؟ جیم جیم جیم. صحیح شوه. په حا کې چې دی په حا کې به هم دوه خبرې دي، یو به د یو الف په مقدار راکاږو، دویم به حا د مرۍ د من نه راوباسو حا حا حا. صحیح شوه. په خا کې هم دوه خبرې دي، خا به د مرۍ د اول نه ادا کوو او د یو الف په مقدار به یې راکاږو. څنګه به وایو؟ خا خا خا. صحیح شوه. دال چې دی دال به د دریو الف په مقدار راکاږو او د څه کوو؟
د دال جبې د سر او بره مخامخ دوه غاښونو د سرونه تا او دال د یو ځای نه ادا کېږي. صحیح شوه؟ جبې د سر او بره مخامخ دوه غاښونو د ویښونو نه دال دال دال. صحیح شوه؟ بیا ورپسې ذال دی، نو ذال او ثا د یو ځای نه ادا کېږي او دال او تا د یو ځای نه ادا کېږي. نو ذال چې دی دا به د دریو الف مقدار راکاږو مد دی ورسره، او د جبې د سر او بره مخامخ دوه غاښونو د سرونو نه به ادا کړو. څنګه به وایو؟ ذال ذال ذال. صحیح شوه؟ اوس د دې ځای نه چې دی زمونږ نوی سبق شروع کېږي، د را نه زمونږ نوی سبق شروع کېږي. نو را او لام او نون دا قریب المخرج دی. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي قریب المخرج. څه؟ قریب المخرج. دا درې واړه حرفونه چې دي خو په هغې کې بس مونږ ړومبی چې دی ړومبی به مونږ را ووایو. صحیح ده؟ نو په را کې به دوه خبرو خیال ساتو. یو به د را سره الف دی، نو دا را الف زبر را به وایو، د یو الف په مقدار به راکاږو. صحیح ده؟ او را د کم دی نه ادا کېږي؟ د جبې د غاړې او بره مخامخ د دوه غاښونو د ورونه. دا دوه غاښونه اورۍ چې کومې دي، لکه مثال په طور دا تاسو ته ما ویلو چې دا ما الټه کړې، دا صحیح دی، خو لکه دا ما دا ستاسو د زده کړې لپاره دا الټه کړې. نو د جبې غاړه او بره مخامخ دوه غاښونو د اورونه، د دې دوه غاښونو د څه نه؟ د اورونه. صحیح شوه؟ دوه غاښونو د اورونه. جبې غاړه به دوه غاښونو د اورو سره ولګئ، د هغې نه به څه ادا شي؟ را 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 را. جبه به داسې اړقو راړقو نه ګوره چې داسې نه وي را نه، داسې نه. دا جبه مخامخ د تالو د بره مخامخ دوه غاښونو د پاسې کم تالو دی د هغې سره لګي، د هغې سره به یې نه لګئ، د سیټ سره به یې لګئ. را را را. صحیح شوه؟ ورپسې پسې بل حرف دی زا. څه شی دی؟ زا. څه شی دی؟ زا. نو په زا کې دوه خبرې به یاد ساتو. یو چې دی دوه خبرې به یاد ساتو. یا خدای پاکه مې، یو چې دی زا به د یو الف په مقدار راکاږو. صحیح شوه؟ زا به څه کوو؟ د یو الف په مقدار به یې راکاږو. او زا د کم دی نه ادا کېږي؟ زا چې ادا کېږي نو صاد زا سین ادا کېږي د جبې د سر او لاندې باندې مخامخ د دوه غاښونو د شاګانو نه. لاندې باندې چې کوم دوه غاښونه دي مخامخ یې، لکه مثال دا مخامخ بره غاښونه دي او لاندې غاښونه دي، نو جبې سر به موږ دې غاښونه به بندو، پس زا کې به څه کوو؟ غاښونه بندو یې. زا زا زا. صحیح شوه؟ شپېلۍ والا دې ته سیټي والے حروف وي، نو شپېلۍ والا حرفونه دي. نو په دې کې به موږ څه کوو؟ په دې کې به موږ د جبې سر بره مخامخ لاندې باندې مخامخ د دوه غاښونو د سرونو د شاګانو سره لګو. نو دې نه به څه ادا کېږي؟ زا به ادا کېږي. څه به ادا کېږي؟ زا. څه به ادا کېږي؟ زا. صحیح شوه؟ نو را چې ده را به ادا کېږي د جبې د غاړې او بره مخامخ د دوه غاښونو د اورونه. او زا چې ده میک بند کرورې، زا چې ده زا به ادا کېږي د جبې د سر او لاندې باندې مخامخ د دوه غاښونو د شاګانو نه. صحیح شوه؟ اوس پسې بل حرف چې دی هغه سین دی. نو سین کې به چې دی سین به موږ د یو الف په مقدار باندې څه کوو؟ د یو نه د دریو الف په مقدار راکاږو. ولې؟ د دې سره مد دی. صحیح شوه؟ نو یو خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې زا او سین دا دواړه د یو ځای نه ادا کېږي. د کم ځای نه؟ د جبې د سر او لاندې باندې مخامخ د دوه غاښونو د شاګانو نه سین ادا کېږي. سین 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 سین. صحیح شوه؟ را زا سین. صحیح شوه؟ دریم څلورم نمبر حرف چې دی هغه زموږ سره شین دی. صحیح دی؟ شین دی. نو شین او سین کې څه فرق دی؟ په سین باندې د پاسه درې حرفونه درې ټکي نشته او په شین باندې د پاسه درې ټکي دي. سین چې دی هغه د جبې د سر او لاندې باندې مخامخ د دوه غاښونو د شاګانو ادا کېږي. او شین چې دی شین د جبې د منځ او د بره تالونه ادا کېږي. لکه دې نقشې ته به تاسو وګورئ.
دا د جبې منځ دی، د جبې منځ. جیم چې د کم دی نه ادا کېدو د هغه ځای نه به شین هم ادا کېږي. صحیح شوه؟ نو شین د جبې د منځ او د بره تالو نه، جبې منځ او دا به څه کوو د بره تالو سره به لګو. لکه مثال په طور دا چې دا لاندې زما جبه ده او بره زما دا سره تالو دی، نو دا به موږ دواړه داسې لګو. مخې ته به څه نه لګوې، دا مخې ته جبه دا هر څه به نه لګو، دا به دلته لګو. صحیح شوه؟ دې نه به څه کوو، دې نه به څه کوو، د دې نه به شین ادا کېږي. شین شین شین. صحیح شوه؟ بل حرف زمونږ سره چې دی هغه صاد دی. صحیح ده؟ صاد. صاد به د دریو الف مقدار راکاږو. صاد، ز او سین دا درې وړ حرفونه د یو ځای نه ادا کېږي. صاد، ز او سین. صاد، ز او سین دا درې وړ حرفونه د جبې د سر او لاندې باندې مخامخ د دوو غاښونو د شاګانو نه ادا کېږي. صحیح شوه؟ نو صاد او سین به د درې والي په مقدار راکاږو، ز به د یو والي په مقدار. صاد 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 صاد. صحیح شوه؟ بل حرف چې پسې دی زمونږ سره ضاد دی. نو ضاد پکې کوشش تاسو دا کوئ چې ضاد د ټول نه په دې حروف هجا کې د ټول نه ګران حرف چې دی هغه ضاد دی. صحیح شوه؟ نو ضاد به ادا کېږي د کم ځای نه، هغه به تاسو ته زخیم او تاسو به مشق کوئ، ښودلې به ما دي او نور زده کول ستاسو کار دی. صحیح ده؟ ها، نو په ضاد کې زمونږ خلک چې دی دوه غلطیانې کوي، یو پکې غین راولي او یو پکې ضوا راولي. صحیح شوه؟ دا ضوا نه ضوا، یو پکې دا راولي یو پکې دا غین راولي. لکه مثال موږ وایو چې ولضالین، نو چې ولضالین وایو نو بعضې خلک وایي ولغضالین، غداد وایي، د ضواد په ځای باندې څه وایي؟ غداد وایي. څه وایي؟ غداد. نو غداد لفظ چې دی دا غلط دی. صحیح؟ یو خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې وایي ولضالین د جبې د سر نه ادا کړي، نو هغه هم څه دی؟ غلط دی. ولضالین جبه سر به مخامخ د دوو غاښونو د سرونو سره نه لګو. څنګه وایو؟ ولضالین به نه وایو. نو دا به څنګه وایو؟ نو څنګه دا ګورئ د جبې چپ طرف ضاد ادا کېږي د جبې د ګسې ډډې، د جبې چې کم دا چپ طرف دی، چپ بای طرف، بای طرف ورته وایي په اردو کې. صحیح ده؟ نو د جبې چپ طرف چې کم دی دا به موږ کم ځای لګو؟ نو ضاد ادا کېږي د جبې د ګسې ډډې او د بره ګسې جامې. دا یو جامه نه، دا کومه چې تاسو ته په نقشه کې ښکاري دا یو نه. بره چې کومه جامه ده د پاسه چې کومه جامه ده د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه، د غاښونو د ویښونو نه، د اورو نه نه، بره به اورۍ ته نه خېجئ. صحیح شوه؟ د کم ځای نه به ادا کېږي؟ لکه مثال په طور د دې جبې دا سیډ نه دا به موږ راوالو او دا به موږ د دې غاښونو د دې ویښونو سره ولګوي، د دې د ویښونو سره، د دې ځای سره. نو دې نه به موږ څه ادا کړو؟ ضاد. ضاد ضاد. غداد به نه وایو، غداد. غداد کې به شونډې ګول کو، نو شونډې به نه ګول کوو. جبه چې کله موږ د چپ طرف د غاښونو سره ولګوله د دې نه به زموږ نه ادا شي ضاد ضاد. صحیح شوه؟ نو ضاد د کم دی نه ادا کېږي؟ د جبې د ګسې ډډې. دلته ستاسو په ذهن کې لږ لږ رالو چې مثال ضاد د جبې د ګسې ډډې او بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه ادا کېږي. نو بیا چې انشاءالله شاته مخارج وایو که نه دا مخارج دی، دا مخارج دي. نو بیا چې موږ دا مخارج وایو نو هر مخرج چې دی د هغې ځان له بیا تعریف دی، څنګه چې ما تاسو ته ووي دقه شان دا څنګه چې تاسو ته ویم، نو دا به انشاءالله بیا تاسو ته په اسانه باندې مخارج یادېږي. بیا به تاسو یادولو ته ضرورت نه چې ورګه دا زه د ضاد مخرج یاد کړم، دا د پلانکي مخرج یاد کړم، دا ډینګي مخرج یاد کړم. صحیح شوه؟ نو د ضاد مخرج چې دی د جبې د ګسې ډډې او د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه. صحیح شوه؟ پنځه الفاظ شو، دا پوره دي که نه نور پسې ویم؟ یا یو تن میک کولی وکړه یا کمنټس وکړئ. لا اله الا الله محمد رسول الله. که ملګري ناست یې نو ملګري یې کمنټس وکړئ چې د الفاظ پوره دي یا میک کولی وکړئ او ملګری ووایه. هلو جمیل ورور آواز دې نه راځي. نه د چا کمنټس راځي نه آواز راځي، ولې نیټ کې زما څه مسله ده خو
نیټ خو زما برابر دی یاره ووایه وی السلام علیکم خالد صاحب. سلام ورحمت الله وبرکاته. بس لږ ښه چې دا سړی زه ته یې که نه دی پوه شولې لږ صحیح دی که نه